دا د بند کمرو فیصله وه دا د دې چې کم مسلط شوی حکومت دی او چې چا دې راوستي دي د هغې فیصله وه چې یو ځل به بیا چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې بدمني راځي د خیبر پښتونخوا نه یې لیبارټي جوړه کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ډیره شکریہ ډیره مننه زما قدرمندو عزتمندو بہادرو د ثوابه غیورو خلکو چې د سحر نه اوسه پورې د ثوابه د یو ګټ نه مونږ انټري کړې ده او دا بل ګټ ته راورسېدو ماشاءالله صرف خلق او خلق دی نور څه نشته په هر ځای کې دفعه 804 نافذه شوې ده الحمدلله داسې لګي چې دې ځله په 2024 الیکشن کې خو د نورو پارټو لږ ډېر ووټونه اخیستي دي د هغې صفایه مو شوه انشاءالله تعالی صبر وکړئ پهلا خو چې دا ثوابې نه دا خوند واخلو چې نن ټوله ثوابې بهر راوتې را کور کې هم څوک پرېښې دي او که نه ماشاءالله چې کم جنون کمه جذبه نن د ثوابې خلکو د عمران خان په عشق کې وښودله زه سلام پیش کوم د ستاسو دې جذبې ته ملګرو په پاکستان تحریک انصاف باندې په ټول پاکستان کې انتهایی سخت وخت دی چې کم 8 فروری په 2024 باندې ټول پاکستان کې د پاکستانیانو منډیټ باندې کما ډاکا اچول شوې ده او بیا هغه بیکاره او هغه نااهله خلک په پاکستان باندې مسلط شوي دي نن تاسو ټول ګورئ د ادارو صرف او صرف یو مقصد پاتې شوی دی چې پاکستان او تحریک انصاف دې پاکستان نه ختمو د ټولو ادارو صرف او صرف یو مقصد پاتې شوی دی چې په یو طریقه باندې د عمران خان چې کوم دا غیرت دی د عمران خان چې کوم دا بهادري ده دا راکمه کو هغه چې کوم دي ځان ته ټیټ کو نور پاکستان ته نوران دی د پاکستان معیشت تباہ و برباد دی د پاکستان انډستری تباہ و برباد شوه د پاکستان چې کوم کسان دی هغه تباہ و برباد دی د ځوانانو دغه حال دی که نن چا اعلان وکړو چې کم ځوان پاکستان پرېږدي او بهر ځي نو د نیم نه زیات ځوانان به چې کوم دی پاکستان نه بهر تښتي دا پاکستان باندې چې کم خلک مسلط شوي دي د هغې په وجه باندې او چې چا مسلط کړي دي د هغې په وجه باندې تاسو ته م ګورم لږ صبر دا د هغې په وجه باندې صرف او صرف د پاکستان غمخوار یو کس دی مونږ لیدلی دي د هغه چې کم نن ناحق په جیل کې دی چې نوم یې دی عمران احمد خان د هغه په حکومت کې صرف مونږ لیدلی وو چې دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې امن مو خیبر پښتونخوا کې روزګار مو خیبر پښتونخوا کې خلک راتلل انویسټمنټ یې کولو دا صرف په خیبر پښتونخوا کې نه په ټول پاکستان کې هم دا پوزیشن و خو چې کله د یو بیرونی سازش باندې په پاکستان کې یو جمهوریت حکومت چې هغه د عمران خان حکومت او د ستاسو په ووټ باندې راغلی و هغه وغورځېدو نو په پاکستان کې بدحالي شروع شوه او په خیبر پښتونخوا کې بدامني شروع شوه موږ ورته چیغې والې چې ګوره په بند کمرو کې یو ځل بیا فیصله شوې ده او دلته یو ځل دهشتګردي ختمه شوې وه موږ 80,000 شهدا پیش کړي دي د دې امن دپاره مه راولئ بدامني یو ځل بیا مه راولئ دهشتګردي یو ځل بیا خو دوی به موږ ته ویل چې دا دروغ وایي
هغه دهشتګردي یو ځل په موږ باندې بیا مسلط شوه. زما غیرتمندو پښتنو چې په کومو ځایونو کې تاسو راووتئ، په ګڼ شمېر تعداد کې راووتئ، دا هغه ځای نه خو دې وځغلېدل. په هغه ځای کې خو په دمني چې کوم دي سر راوچت نه کړو، خو زمونږ چې کومه قبایلي سیمه ده د خیبر پښتونخوا، هلته خلک په هغه تعداد کې راونوتل. نو د دې په وجه باندې نن تاسو ګورئ هلته په دمني ده. دا د بند کمرو فیصله وه. دا د دې چې کوم مسلط شوی حکومت دی او چې چا دې راوستي دي، د هغې فیصله وه چې یو ځل به بیا چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې به دمني راځي. زمونږ د پښتنو د 80,000 شهدا چې کومه قرباني ورکړې وه هغه یې په اوبو باندې یوړه. زما د پښتون د سر سودا یو ځل بیا وشوه. زما د پښتون د سر سودا هغه خلکو وکړه چې کوم د 78 سال نه په پښتنو باندې لوبې کوي. د خیبر پښتونخوا نه یې لیباټري جوړه کړې ده، خو دې ځل لا خیبر پښتونخوا لیباټري نه ده. زما خیبر پښتونخوا تجربهګانه ده. دې ځل به ورته زه ودرېږم، په سترګو کې به ورته زه دې ځل به راسره د پښتنو د سر سودا د چا هغه پلار هم نه کوي انشاءالله. ملګرو چې کله ورته ودرېدم، چې کله ورته ودرېدم، په سترګو کې مې ورته سترګې واچولې. زمونږ په خیبر کې په تیرا کې په یو ډرون اټیک کې 21 کسان شهیدان شوي وو. د مور په غېږه کې یو ماشومه وه چې ډرون وشو، هغه یې په دې غېږه کې نیولې وه. مور او هغه ماشومه په یو قبر کې مونږ ښخ کړي دي. د پلار په غېږ کې یو ماشوم و چې کله په ډرون کېدو، دا دواړه په یو ځای وو، په یو قبر کې م ښخ کړي دي، ځکه چې رابیلېدل نه. زما پښتنو دا 21 شهدا، دا 21 شهدا زه هغه ټایم وزیر اعلانو لږ صبر ضروري خبره ده، دا واورئ خیر دی، بیا بعد کې چې کوم دی نارابازي کوو. زه هغه ټایم وزیر اعلانو چې کله زمونږ میټینګ و، د 21 شهدا معصومه خلک چې کله یې په ژوند باندې ټوپک هم نه اوچت کړی، دا په ډرون اټیک کې شهید شو. په ټي وي باندې راغلل چې 14 پکې دهشتګرد. زه ورغلم چې د کوم د دې خیبر پښتونخوا واکدار خلک چې دلته چې کوم دي د ادارو کوم واکدار دي، هغې ته ما وویل چې معافي وغواړئ دې قوم نه. دا دهشتګرد نه و، دا معصومه وو چې چا مړه کړي دي، چې چا شهید کړي دي، هغه په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې دهشتګرد څوک دي، چې کوم شهید شو او که چا شهید کړ. زما پښتنو د هغې نه بعد د عمران خان فیصله راغله زما د نوم باندې چې دا به وزیر اعلی، دا چې کله د اسلام آباد نه راتلو په دې پېښور کې پریس کانفرنس کولو، دا یې هسې نه کولو. د دې نه مخکې زما خبرې اورېدلې وې، د دې نه مخکې زما سترګې لیدلې وې، ځکه یې ویل چې نه یې منو. ته مه منه که نه، پښتنو منلی یم، ته یې څوک چې ته نه منلی. ملګرو واورئ ملګرو، د هغې نه بعد چې کله زه منتخب شوم، د هغې نه بعد یې ویل چې د دهشتګردو ملګری دی، دهشتګرد دی. د هغې نه بعد چې هغه بیانیه کې هغه فیل شو، ټول پښتون قوم، ټول پاکستانی قوم را سره ودرېدو. د هغې نه بعد یې وویل چې سمګلر دی، چې په هغې کې هم فیل شو، بیا یې چې کوم دي په تیرا کې د اپریشن اناونس کړو. د تیرا خلک چې کوم زما خپل خلک دي، ټول پښتانه زما خپل خلک دي، هغه زما
مورنۍ ځای دی، زما د پلار ځای دی، زما خپله خاوره ده، هلته زه پیدا شوی یم، هلته زه لوی شوی یم. نو دا دی ویل چې دا خپل خلک دي، دا به مونږ بهر راوباسو. چې دا راوباسو نو دا پښتانه او دا قبایل به د ده نه نفرت شروع کړي. خو ټولو پښتنو ته پته ده، ټولو قبایلو ته پته ده چې ټوپک د چا په لاس کې دی، چې ټوپک د چا په لاس کې دی، هغه بدماش دی، هغه یې په زور باندې راوباسي. د تیرا خلک یې راویستل. چې زه د تیرا خلکو ته ورغلم نو هغې ما ته غاړې راکړې، هغې زما تندی ښکل کړو، هغې ته پته وه چې په دې کې زه ملوث نه یم، دا د بدماشانو کار دی چې مونږ یې راویستي یو. ملګرو دې خبرې بیا دې ته خوند ورنه کړو، دې خبرې دې ته خوند ورنه کړو، ځکه چې کمه بیانیه دوی جوړوله. زما غیرتمندو پښتنو په هغې هرې بیانیه کې دوی ته شکست ورکړو. بیا فیصله وشوه چې درې کارونه دي، درې چې یا خو به دلته ګورنر راج لګي په خیبر پښتونخوا کې. تاسو جواب ورکئ چې ګورنر راج منئ، ګورنر راج په دې صوبه کې منئ. دویمه فیصله وشوه چې دا نااهل کوي او رژیم چینج اپریشن وکوي. دا منئ، دا منئ. درېیمه چې په دې دواړو فیصلو باندې کار ونه شي یا پکې دوی فیل شي نو ما به چې کوم دی شهید شي. په جارې ورته وایم، په جارې ورته وایم چې نه د مرګ نه یېرېږم، نه د ستاسو نه یېرېږم. مرګ او ژوند زما د رب سره دی، عزت ذلت زما د رب سره دی، رزق زما د رب سره دی. چې کومه پالیسي زما د دې قوم خلافي، زما د دې صوبې خلافي، په جار به درته ودرېږم، په نره به درته ودرېږم. زما پښتنو چې دا ټوله دنیا په یو ځای شي، د ټولې دنیا طاقت سره یو ځای شي، انشاءالله تعالی ما نشي هېرولی. چې د دې ټولې دنیا دولت په یو ځای شي، زما د ضمیر قیمت نشي لګولی. انشاءالله ورته ولاړ یم، خو زما طاقت تاسو یې، تاسو نه تپوس کوم چې راسره ولاړ یې، ولاړ یې. راځئ اوس په پته لګي دا ګز او دا میدان، راشئ مقابله مې وکئ. تاسو خو په خپل ټوپک باندې ناز کوئ، زه په خپل عوام باندې ناز کوم. زما سره دی. اوس راځو څنګه تاسو ټولو ته پته ده چې د عمران خان صاحب د صحت ایشو وه، په سترګه کې مسله وه. اډیاله جیل انتظامیه او د ادارو خلک هغې د عمران خان ډاکټران هم نه دي خبر کړي او نه یې چې کوم دي د فیملي والا خبر کړي. د شپې په تیاره کې د اډیاله جیل نه پیمز هسپتال ته راوستی دی، اپریشن یې ورته کړی دی. بیا هم څوک نه دي خبر کړي، قوم هم نه دی خبر کړی. 15 ورځې یې دا خبره پټه ساتلې ده. چې کله خبره بهر راووته د دې خپل وزرا ویل چې تروح دي دا اپریشن نه دی شوی. په 15مه ورځ باندې یو وزیر ویل چې اپریشن شوی دی خو د عمران خان صاحب صحت ټیک دی. دا بېایمانه دي، په دې باندې مونږ اعتماد بالکل نه کوو. دوی همیشه دې قوم لا دوکه ورکړې ده. اوس خبره د عمران خان صاحب د صحت ته مونږ لاړو د اډیاله جیل مخې ته کېناستو، مونږ یې ورسره ملاو نه کړو. ډاکټران هم راوستل ورسره ملاو یې نه کړل. بیا سهار راغلو چیف جسټس آف پاکستان له هغې سره هم خبره وکړه. د هغې نه بعد یې نه ډاکټران ورسره ملاو کړل نه یې ورسره مونږ ملاو کړل. د پاکستان د ټولو نه مقبول ترین لیډر عمران خان دی، سابقه وزیر اعظم دی، د ټولو نه غټ د سیاسي جماعت چې کوم دی هغه د حیات چیرمین دی.
دغه سره دا ظلم روان دی پاکستان کې چې کوم آئین خبرې کوي مونږ یې فالو کوو کار نه کوي چې کوم قانون دی مونږ یې فالو کوو کار نه کوي چې کوم ادارې دي د ادارو احترام مونږ کوو مونږ ورځو خو همداسې ترې ناراض مونږ مطمئن کوي نه زمونږ اوري نه زمونږ په خبرو باندې انصاف نه کوي زمونږ په کیسونو باندې انصاف نه کوي دا ټول حربې دا ټول